जी बिल्कुल नन الخدمت فاونډیشن په یو مقامی شادي حال کې د شلو جوړو د ودونو اهتمام وکړی شو. په دغه کې مختلف کورنۍ شامل وي. په دغه موقع باندې د الخدمت مشرانو دعاګانې وکړي او مبارکباد ورکړي. तमाम दुल्हन बेटों को, तमाम दुल्हन बेटियों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल-खिदमत फाउंडेशन पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा अल्हम्दुलिल्लाह हर महाज पर बहुत ही फालियत के साथ हरावल दस्ते की सूरत में, एक लीडिंग रोल की सूरत में अपना काम कर रहे हैं. अल्लाह ताला इनके जिम्मेदारान, तमाम रज़ाकारान जो इखलास से काम कर रहे हैं, अल्लाह इनकी मेहनत और इनकी कोशिशों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए. वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. वही सदर प्रोफेसर इब्राहिम ता द सादर तोपा ورکړه او مشرانو تم راځي مشران سوي حضرت خوش آمدید تاسو ته وایم. مهرباني ان شاء الله او د مبارکباد درکو دلا جزاک الله. تاسو د شلو کسانو جوړي ودونه وکړو سویل غواړي جی دا ډیره مبارکه موقع وا. په دې موقع باندې لیاقت بلوچ صاحب تشریف راوړیو او د الخدمت فاونډیشن مرکزی نائب صدر ذکر الله مجاهد صاحب هم موجود وو او موږ د الله شکر ادا کوو په دې باندې چې موږ ته توفیق راکو. ځنې داسې مالدار خلکو ته توفیق ورکو چې هغه په دې کې خپله برخه واچوي او شل جوړی الحمدلله د هغې نن واده وشو دلته. موږ د الله په دې باندې ډېر شکر ادا کوو او زموږ د کوششونو به انشاءالله د الخدمت فاونډیشن د فورم نه جاري وي. سر بار چې څونه عوام دی تاسو سره چې ډولنز دپاره امداد تاسو دپاره کوي هغې ته تاسو څه میسیج ورکول غواړئ جي؟ هغې ته میسیج زموږ دا دی چې زموږ د تقریبات ته وګوري زموږ کار او د هغې په بنیاد باندې انشاءالله العزیز موږ هغې ته د دې خبرې یقین دهاني ورکو چې د هغې امداد چې راځي چې په کم مد کې هغې استعمالول غواړي د ودونو کې، د یتیمانو په مدد کې، زلزله، سیلاب، د هغې متاثرینو په مدد کې کم مد کې چې هغې غواړي انشاءالله دا پیسه به هم په هغه مد باندې استعمالیږي. سر واحد یو جماعت اسلامي داسې یو اداره ده چې په زلزله کې، په طوفان کې، په هر څه کې ولاړه ده خو پته نشته د خلکو په دې سترګو باندې پټۍ لګېدلې دي په دې باندې ولې بار نه کوي جي؟ لږ زموږ خپله هم کوتاهي شته. موږ د جماعت اسلامي په نوم باندې مسلسل نه یو پاتې شوي. 2018 الیکشن نه پس موږ فیصله کړې ده او انشاءالله آینده به د جماعت اسلامي په نوم، د جماعت اسلامي په نښه او د جماعت اسلامي د تشخص سره په میدان کې یو. نو ستاسو خبره درسته ده خو زموږ یقین دی چې د خلکو سترګې به وغړېږي انشاءالله درسته فیصله. عوام دپاره څه میسیج ورکوي؟ عوام میسیج دا دی چې هغې خپل خیرخواه او بدخواه وپېژني. تر اوسه پورې هغې بدخواهانو ته خپله رای ورکړې ده او د هغې نتیجه دا ده چې د هغې خزانه دا لوټلې شوې ده او هغې غریبانان دي. د ملک فقیر نه دی، زموږ حاکمانو د کوم فقیر کړی دی او عوام که درسته فیصله وکړي او د هغې خزانه په دی باندې ولګي موږ ته د بهر امداد به هېڅ حاجت نه وي. ډېره سر خوش آمدید تاسو ته وایم. ماشاءالله یو ډېر ښایسته جوړې ودونه وشول څه ویل غواړئ جي؟ ډېر بابرکته محفل دی او ډېر د خیر منصوبه وه. اجتماعي ودونو پروګرام زموږ دا شل خاندانونو ته نه د خپل ژوند نوی آغاز یې وکړو او دا ټول هغه فیملیز وو چې دی د واده د چې کوم بنیادي بیسک سامان دی ودونو دپاره د دې استطاعت یې نه لرو. وسې نو الخدمت فاونډیشن د خپل ډونر په تعاون سره د دی د مشکل د ژوند چې هغه یې نن حل کړو. 60 آیټم 80 آیټم زموږ دی کې ورکو او دا ټول هغه آیټمز دي چې کوم لکه یو ضروري د کور سامان کیدی شي او ورسره ولیمه هم ده، نکاحونه مو شوله خیره. نو بس دا یو ډېر بابرکته خبره تره. خو چې کوم خلک موږ نه پاتې شو، موږ ته 1000 درخواستونه راغلي وو، 1000 نه زیات، صرف شلم پکې راکړو ځکه د نور لپاره موږ سره وسایل نشته دی. نو هغې دپاره خفه م یو او کوشش هم کوو چې هغې هم چېرته ځای کړو. سر دا د کم کم علاقو نه تاسو به دا خو دا درخواستونه ټول پېښور او ټولې صوبې نه موږ ته راغلي دي. بیا دې کې هم سلیکشن وکړو. موږ ته ډېره ګرانه وه چې دې کې به څوک سلیکټ کوو. خو بهرحال موږ پرایورټي ساتلو چې یتیم، ډسیبل، نور داسې مستحق فیملیز هم پکې. نو ډېر مستحق رانه پاتې شو. خلاو به دا ووایي. سر ډولنز دپاره څه میسیج ورکوئ؟ عوام دپاره څه میسیج ورکوئ جي؟
ډونر او عوامو لپاره دا چې ګور داسې په زرګونو په لکونو خلک دي چې استطاعت یې نشته دی ګیر چاپېره دي موږ د هغې دپاره بیدار شو او څنګه خپل بچو دپاره پلانینګ کوو دوی دپاره ځین پلانینګ وکړو د ودونو. سر یو واحد جماعت اسلامي یو داسې اداره ده چې هغه په هر څه کې خلکو سره ولاړه ده، په زلزله کې، په طوفان کې، په باران کې، بیا هم دا خلک چې دی په ځان نه پوهېږي او نورو سایډونو ته ځي. دا لږ دا خو د خلکو خبره شو که نه زمونږ به سوی مونږ خو چې دی ہم نے تو دل جلا کے سر راہ رکھ دیا اب جس کے جی میں آئے پائے وہی روشنی. مونږ مطلب خپل وسو کو ستاسو په ذریعه بل په ذریعه او دا په صرف د ودونو خو ډېر یو خبره ده زلزلو سیلابونو کې مونږ ولاړو تاسو ته پته بم د ماکو کې ولاړو بیلو سره خدمت کو چانه د دې څه عوض هم نه اخلو ته چا خدمت کو غنه دا تاسو هم نه کو چې دی ووټ چاله ور کوي دا تاسو نه کو بلا تفریق دا خدمت کو کوم له پکار دي چې د حقيقي خدمت کوونکې څوک دی چاله وټون ور کوي ای دا خدمتونه کوي هغه خپل وسایل زیاتې خپل بنگلې زیاتې خپل گاډي زیاتې خپل بانک بیلانس زیاتې او کلونه رس زیاتې یوم دا یو قسم ګروپ دی اوس دې کوم له بیداری دل پکار مونږ په دې ډېر خپه کیو کوم ولې نه بیداریږي مونږ کې څه کمې ده چې چاله وټور کوي هغه کې څه د خصوصیت دی. ایسے خوش آمدید تاسو ته وایو اردو کې پښتو کې مبارکي درکو جی ماشاءالله 20 جوړو رخصتي وشوله سویل غواړي جی. بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه چې تاسو ته پته ده خدمت فاونډیشن چې دین دا په ټول ملک د خیر ښېګړې کارونه کوي او دا اجتماعي ودونو هم د دې یو حصہ ده د دې د خیر ښېګړې کارونو. نن موږ چې د خدمت فاونډیشن پېښور تحت 60 جوړو اجتماعي ودونو پروګرام او په دې موقع باندې د جمهوریت اسلامي پاکستان مرکزی نائب امیر محترم لیاقت بلوچ سے مهمان خصوصي د جمهوریت اسلامي صوبې امیر پروفیسور محمد ابراهیم خان صاحب چې دنو هغه د دې 60 جوړو نکاح خطبه ورکړه او نکاح وتړل او په دې موقع باندې چې دنو په خبر محیر شخصیات موجود او د صحافي برادرۍ یو غټه نمائندګي هم دلته کې موجوده و او الخدمت فاونډیشن چې دنو د دې 60 جوړو د پاره چې دنو د روزمره ضروري سيزونو مطلب اشیاء چې کوم دي د هغه په صورت کې د سره تعاون کو تقریبا فی جوړه چې د 1,85,000 روپے سامان په دې کې بیډز په دې کې پکیو په دې کې واشنګ ماشين سلای ماشين ډینر او واټر سیټ وغیرہ څومره چې د روزمره ضرورت سيزونه دي تقریبا 80 آیټمز داسې دي چې هغه الخدمت فاونډیشن شارټ لیست کړو او هغه نن چې دنو په دې موقع باندې د 60 جوړو لور کړ او دغه شان د دې جوړو چې کوم رشتہدارانو او د دې خپلوانو ملمانیو نو د 1000 کسان 1000 کسانو د پاره د دعوتي ولیمه اهتمام دلته شو. سر بار ډولن د پاره تاسو میسج ورکوي په دې موقع باندې په میسج هم دغه ورکوم ظاهر الخدمت فاونډیشن دا کار چې کوي نو د الخدمت فاونډیشن وسایل ډیر محدود دي او د الخدمت فاونډیشن ظاهر د ژوند په وو اړخونو کې په شوبو کې کار کوي نو الخدمت سره چې څوک په کومه شوبه کې تعاون کوي نو په هغه شوبه کې بیا الخدمت هغه دغه تعاون چې دی هغه لګي نو د دې اجتماعي ودونو دا پروګرام چې کوم دی په دې مت کې الخدمت سره تعاون د سلسله کم ده لکه موږ ته اوس تقریبا 1000 درخواستونه راغلي او په دې کې موږ د 60 کسانو چې دنو لکه مطلب دا د اجتماعي ودون د پروګرام وکړای شو نو زه په دې موقع د معاشري اجتماعي خلکو ته اپیل کوم چې هغه د خدمت فاونډیشن سره د اجتماعي ودونو په دې مت کې تعاون کوي ځکه چې نن سبا د مهنګای دور د ګرانې دور دی او نن سبا چې دنو خلک د 2 وخت روټۍ د پاره چې د سرګندا دي نو په داسې موقع باندې چې په داسې حالاتو کې د خلکو د پاره د خپل بچو چې دنو د ودونو اهتمام کول ګران کار دی نو په دې سلسله کې خدمت فاونډیشن بسم الله الرحمن الرحیم. پهله خو زستا استاد چینل ډیر مشکور یم چې تاسو تشریف راوړی دی. الخدمت فاونډیشن یو مشهوره فلاحي اداره ده څوک چې د جماعت اسلامي د سوري لاندې د خلکو خدمت کوي. تاسو کتلی دي چې په ملک کې زلزلې راځي بم دماکې کېږي خدا نه خواسته یا نور څه آفاتي سیلابي دغه نو الخدمت فاونډیشن د ټولو نړومبی زمونږ وطن کې بیروزګاري ډیره زیاته ده مهنګایي ډیره زیاته ده داسې ډیرې خویندې بغیر واده نه ناستې دي. الخدمت وقتاً په وقتاً د دې خویندو او د هغه غریبانان هلکانو دپاره څوک چې واده وس نه لري نو داسې پروګرامونه ترتیب کوي. نن هم د 60 جوړو د واده اهتمام کړی دی یو ډیر اعلی او بهترین شادي حال هغې ته نیولې چې هغې ته دا احساس ونشي چې موږ غریبانان یو موږ په ښه شادیه ښه بهترینه روټۍ ورکوي دې دپاره چې هغې ته احساس ونشي چې موږ غریبانان یو او د هغې د جهیز چې څونه د هغې ضروریات زندگی دي هغه الخدمت فاونډیشن پوره کوي د هغه خلکو په تعاون سره
کوم چې خدای وس ورکړی دی